بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 141 نمبر درس دی د توابع بعض شروع دی. په توابعو کې دویم نمبر د تاکید بعض شو مکمل، د تاکید تعریف وشو، بیا د هغې مثالونه وشو، بیا د هغې قسمونه وشو، د هر یو قسم خپل خپل مثالونه وشو. اوس په انشاءالله ترکیب کو. نو کتاب کې چې کوم جملې لیکلي شوي انشاءالله کوشش به کوو چې هماغه جملې حل کو. نو اول نمبر جمله پکې لیکلې ده، موږ له کتاب کې راکړی جاء القوم كلهم اجمعون. دویمه جمله راکړی سجد الملائکة كلهم اجمعون. هغې نه پس بیا درېیمه جمله راکړی رأیت الامیر نفسه. نو ګورئ جاء دا فعل دی، جاء فعل دی، القوم مؤکد دی، مؤکد دا القوم دا مطبوع دی، مطبوع مؤکد، او کل مضاف دی، مضاف دا هم مضاف الیه دی، مضاف الیه. نو دا مضاف او مضاف الیه دې ته وایي تاکید اول، تاکید اول. ٹھیک شو؟ دا اجمعون دې ته تاکید ثانی وایي، تاکید ثانی. ٹھیک شو؟ نو مؤکد د خپل تاکید اول او د تاکید ثانی سره، مؤکد د خپل تاکید اول او د تاکید ثانی سره دا فاعل شو. ٹھیک شو؟ جاء فعل د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شو. ٹھیک شو؟ دا اول نمبر ترکیب شو. دویم نمبر سجده دا فعل دی، الملائکتو دا مؤکد دی، مطبوع مؤکد، مؤکد. ٹھیک شو؟ کل مضاف هم مضاف الیه، مضاف او مضاف الیه دې ته بیا تاکید اول وای، تاکید اول، او اجمعون تاکید ثانی، دا دویم تاکید شو. نو دا مؤکد د خپل تاکید اول او د تاکید ثانی سره، مؤکد د خپل تاکید اول او د خپل تاکید ثانی سره دا بیا فاعل شو، فاعل شو د سجده فعل دپاره، سجده فعل دپاره. نو سجده فعل د خپل فاعل، سجده فعل او د خپل فاعل سره جمله فعلیه خبریه شوه، جمله فعلیه خبریه. ٹھیک شوه؟ اوس ګورئ دا دریم نمبر ته ګورئ، رأی دا فعل دی، دا تو ضمیر مرفوع متصل فاعل شو. الامیره دا مؤکد دی، مؤکد، او نفس مضاف دا ها ضمیر مضاف الیه، مضاف او مضاف الیه دا تاکید شو، تاکید شو. مؤکد د خپل تاکید سره دا مفعول به شو، مفعول به. نو فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. نو ګورئ دا د درې واړو مثالونه کم کتاب کې چې درې مثالونه موږ له راکړي جاء القوم كلهم اجمعون، سجد الملائکة كلهم اجمعون، رأیت الامیر نفسه. نو د درې واړو ترکیب ښه په اسانه طریقې باندې مو کو. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام.